ما ډي سي صاحب تاسو ته وایم د دې ویډیو په ذریعه درته وایم چې د الله د رضا دپاره زما سره ظلم شوی دی او زما اے سی صاحب تا ته وایم چې زما تپوس تاسو وکړئ په حکومت په قانون تاسو وایئ که نه چې ټوپک کلچر له مزې کرمینل له مزې موږ پوه شو زموږ کار پوه شه نو 24 غنټې تېرې شوې تا ما ته اوسه پورې څه وښودل د یو کس ګرفتاري راته وښایه تا په 24 غنټو کې څلور مړي زما وشو بې ګناه نو اے سی صاحب تا نه مې دا ګیله شته نران خو ته زه په دې وجه نه وایم چې په تش تور سړي باندې او بیا د زنانو سره څوک ډز نه کوي دا د پښتنو شان نه دی دا د پښتنو شان نه دی نو نر ورته زه ځکه نه وایم خو د افسوس خبره دا ده چې زه د دې خپل ډي سی صاحب نه هم تپوس کوم د دې خپل اے سی صاحب نه هم تپوس کوم د دې اسسټنټ کمشنر نه هم تپوس کوم چې 24 غنټې تېرې شوې په 24 غنټو کې تا ما ته اوسه پورې ګرفتاري را نه کړه نو د دې وروستی رد عمل به څه وي هغې کلچر له خو زه نه ځمه چې خپل مړی روالم او په روډې کېږدم چې یاره ته ماله ملزمان ونیسه زه په خپله د سماج سړی یم بل ته ویم چې روډ مه بندوه خلکو ته تکلیف دی خلکو ته مشکلات دي خلکو سره ماشومان زنانۍ ډیلوري کیسي نو هغې کې ډېرې مسلې داسې راځي چې مظلوم باندې وي ظلم او زغلی زه ابرار اکثر په خپل ایمان شکي شم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو موجود مسخاکوت سره تړلې سیمه درویش بابا کلي کې چېرته چې ظلم شوی دی او دا کلی چې د چا په نوم دی درویش بابا الله دې وبخي د هغوی 2 بچیان او یو نوسۍ پکې په حق رسېدلې یو افسوسناکه واقعه راغلې په خیبر پښتونخوا کې لاتعداده داسې کیسونه رال چې په د کوره څومره دي نو هغه پکې شهیدان چې دی نه مخکې په بټخیله کې واقعه راغلې وه د یو کوره پکې 9 کسان شهیدانو د هغې نه پس بیا په بټخیله کې داسې لاتعداده کیسونه په بټخیله کې مرال زموږ څومره چې کې پي کې د پښتانه ژوند کوي پښتو ویونکي خلک دي او پښتانه ځان ته وایي نو د هغوی په معاشره کې دغه جرمونه سیوا کېږي ورځ په ورځ وجه څه ده وجه تاسو ته هم ښکاره ده چې قانون په پاکستان کې شته خو سزای موت نشته قانون د هغه خلکو دپاره دی چې کم سرمایدار دي جاګیردار دي که د هغوی سره داسې چېرته وشي اول خو کېږي نه په پاکستان کې که چېرته وشي ورسره نو د هغوی دپاره بیا قانون شته زموږ د غریبو دپاره په پاکستان کې هېڅ حیثیت نشته موږ ماشي او مچاني وجه دغه ده چې موږ سره پیسه نشته زموږ تعلق نشته په دغه وجه زموږ د پښتنو چې څومره غربت سره تړلي خلک دي هغوی څخه داسې ظلم وشي نو داسې بېنوا بیا هغوی د خپل قاتل په ګرفتارۍ کې د پولیس نه هیلپ غواړي خو تر نن تاریخه پورې دې کې هم څه ګرفتاري نه ده شوې دا کیس پرون شوی دی دا ورور ولاړ دی را سره د ده پکې 2 وروریان او یو وراره چې کوم دی په حق رسېدلی یو ورور د دوی زخمي دی دوی نه نور اپډیټ تاسو ته درکوو دا راته ووایي ورور مې دا چې کوم شهیدان شو د دوی ګناه څه بسم الله الرحمن الرحیم ګناه خو جي د دې هېڅ ګناه نه وه یو سړی د سړي سره شر وکړي نو ویې ویلي مړ یې کړي قتل یې کړي افسوس خبره دا ده چې زما دا رور تلو خپل کور والا او دا زوی مو سره ناستې دي ورته په لاره کې ناستي او ډزې پې کړي ویشتي دي د دې ټوله علاقه ټول علماء کرام د دې ګواه دي خو نران خو ته زه په دې وجه نه وایم چې په تش تور سړي باندې او بیا د زنانو سره څوک ډز نه کوي دا د پښتنو شان نه دی دا د پښتنو شان نه دی نو نر ورته زه ځکه نه وایم بل زه د خپل ضلعي ملاکنډ ډي سی صاحب ته اے سی صاحب ته اسسټنټ کمشنر ته صافي صاحب ته بېګا راغلی و زما سره ملاقات هم شوی ما ته وي چې 2 غنټو کې به زه ګرفتاري وکړم بیا خدای شته هغه د هغوی کوم چې مجرمان دي د هغوی د کور سامان یې وړی دی لیویز والا خو تر اوسه پورې د هغوی ګرفتاري نه ده شوې په منځ کې 24 غنټې وتې د 24 او جي تقریبا 24 وتې ځکه چې 6 بجې دا واقعات شوي دي رڼا ورځ و مازدیګر ټیم و دا واقعات شوي دي خو زموږ د دې ملک نظام داسې دی چې دا نن دا شهیدان نه دي زه په خپله جي یو سماج والا سړی یم سماجي کارکون یم د دې علاقې کې چې داسې یو غلط کار کیږي نو زما خپل یو پیج هم ځان له جوړ کړی دی داسې
په هغې باندې خپل یو اواز هم اوچتوم د چا خلاف نه جي خو معاشره کې څه وي نو په هغې باندې زه خپل یو سرخي اچوم خو د افسوس خبره دا ده چې زه د دې خپل ډي سي صاحب نه هم تپوس کوم د دې خپل اے سی صاحب نه هم تپوس کوم د دې اسسټنټ کمشنر هم تپوس کوم چې 24 غنټې تېرې شوې په 24 غنټو کې تا ما ته اوسه پورې ګرفتاري را نه کړه نو د دې وروستی رد عمل به څه وي هغې کلچر له خو زه نه ځمه چې خپل مړی روالم او په روډې کېږدم چې یاره ته ماله ملزمان ونیسه زه په خپله د سماج سړی یم بل ته ویم چې روډ مه بندوه خلکو ته تکلیف دی خلکو ته مشکلات دي خلکو سره ماشوماني زنانۍ ډیلوري کیسي نو هغې کې ډېرې مسلې داسې راځي خو افسوس خبره ده زه د مجرمانو ته د دې میډیو په ذریعه باندې وایم چې ظالمانو زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې دا 3-4 کسان تاسو په څه ویشتي دي تاسو سره دوی څه بد کړي دي یو سړی د سړي سره بد وکړي او اے سی صاحب او اسسټنټ کمشنر صاحبي صاحب ما ته ګرفتاري تاسو ونه ښودله نو دغه زموږ د ملک نظام دی او دغه زموږ د ملک قانون دی دا خلک خو د دې علاقې اوسېدونکي چېرته به یې پناه اخیستي نو بل خوا خو لا نه بار ملک ته وتښتي دلته به چېرته لوکل پاتې کېږي یاره جي چې حکومت وغواړي والله چې په 10 منټه کې سړی ګرفتاروي نو مای باندې چې کومه واقعه شوې تاسو به خبرې د هغې یو کس یې څنګه راویست خو تاسو خبره خو چې هغوی بالکل یو کس چې حکومت وغواړي والله 10 منټه کې سړی راوباسي خو زه خپل ډي سی صاحب ته بیا هم یو ریکویسټ کوم چې اے سی صاحب او ډي سی صاحب زموږ سره ډېر ظلم شوی دی ډېر زیات دا 3 میرونه دي یو ورور مې ملیشیا ته تلو او اوس هم پروت دی په بیډ باندې ډېر زیات ظلم شوی دی ډي سی صاحب تاسو ته وایم او اے سی صاحب تا ته وایم صافي صاحب تا ته وایم بېګا دې ډېره تسلي راکړې الله دې ستا عزت وکړي او زما ستا نه دا امید هم دی چې انشاءالله دا ته ګرفتار کې او راته ووایه چې دغه کسان ګرفتار شي زموږ امید دی د خپل انتظامیې نه چې ګرفتار به کړي دوی چې بیا جیل ته لاړ شي بیا به د دوی کیس لړاویږي سزا نشته په پاکستان کې بیا چې زموږ کوم عدالتي نظام دی دغې باره کې تاسو څه وایي سزا به میلو شي بالکل جی دا خو د دوی د انوسټیګیشن خبرې دي بیا بعضې مرزاګان داسې انوسټیګیشن وکړي چې هغوی ته دونه لارې ورکړي د پیسو په ذریعه باندې چې هغوی وځي په هغه کیس کې دنیا یې وویني چې دا د پلانکي سړي ویشتل خو هغوی د پیسو په ذریعه بعضې داسې خلک شته تور خلک پکې شته لکه موږ ټوله لیویز نه یادو په لیویز کې ډېر ایماندار خلک هم شته او لیویز ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي د ملکنډ کې شهیدان شوي دي نو موږ ټول لیویز ته ګوته نه نیسو خو په لیویز کې داسې خلک شته چې داسې سرمایدار خلک چې هغه د هغوی سره میلاوي نو د هغوی په ترو باندې هغه مجرم ته ډېره غټه لار ورکوي ډېره غټه لار ورکوي نو زما ډي سی صاحب تاسو ته وایم د دې ویډیو په ذریعه درته وایم چې د الله د رضا دپاره زما سره ظلم شوی دی او زما اے سی صاحب تا ته وایم چې زما تپوس تاسو وکړئ په حکومت په قانون تاسو وایئ که نه چې ټوپک کلچر له مزې کرمینل له مزې موږ پوه شو زموږ کار پوه شه نو 24 غنټې تېرې شوې تا ما ته اوسه پورې څه وښودل د یو کس ګرفتاري راته وښایه تا په 24 غنټو کې 4 مړي زما وشو بې ګناه نو اے سی صاحب تا نه مې دا ګیله شته او امید ساتم چې ګرفتاري وکړي ځکه چې تکړه کارونه دي کړي دي صافي دا چې کوم مشر دی دا ستاسو مشر ورور به یو د دوی بچی دی یو ستاسو بل ورور دوی نور څوک بچیان پاتې د ده جي یو زوی دی سعودي عرب کې هغه هم را روان دی یو مې بل ورور و هغه هم نن سعودي عرب نه راغی بېګا را رسېدلی دی او د ده یو زوی دی جي 2 زامنې دي یو زوی نه خپه هم کټ ته نو د افسوس خبره ده الله دې تاسو له صبر درکړي او زه د دې لاله حوصلې ته اوس هم سلوټ کوم سلام ورته کوم چې د یو کوره 3 جنازې وځي دغه شان 3 ځوانان د کوره وځي چې هغه د خوارۍ نه وته یو بچنګې
به د هغوی یو مشر د دې چې کوم سربراو د کور مشر ورور د مشر ورور مثال د که د پلار وي د دې په سر به د هغه سوری داسې و لکه څنګه چې د دې پلار یې هم د کوره لاړی بل لور یې لاړی یو پکې زخمی شو هم چونکې مسافر و بهر ملک ملیشیا کې مسافري کوله تلو روانو په دغه څو ورځو کې خو د هغه نصیب به دغه شی و چې دغه ګولۍ د هغه هم په خپه کې وي لا پرته د اپریشن یې نه دی کړی زخمي دی د هغه دپاره هم ټولو پښتنو ته د دعا درخواست دی دا رونه خو شهیدان دي الله دې د دوی درجات بلند کړي او الله دې دوی له دغه شان صبر ورکړي او خپل چې څومره زمونږ عدالتي نظام دی یا ریاستي څومره امیدواري دي سټیک هولډر خلک دي هغوی ته زمونږ د همیش په شان نن هم دغه ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ تاسو د دغه درې قاتلان د درې شهیدانو قاتلان چې کوم دی دوی ته مخامخ د قانون په کټېره کې ودروئ او جج صاحب ته چې ستا قلم چېرته په پیسو خرڅ نشي ته چېرته پیسې وانلې د دې رونو چې کوم قاتلان دی هغوی له سنګینه سزا ورکړه سزای موت وله ورکړه ګنې په ورځ د قیامت به د دوی لاس یو ستا به ګریواني او د الله د فکر نه ویرېږه او دې خلکو له انصاف ورکړه که نه دا خلک به غفلت وکړي سیول نافرماني به وکړي ټوپک تمانچه چې کوم کلچر پښتانه یا دی به راوالي خپل بدل به بیا په خپله هلي نو بیا په داسې ملک د قانون اړو سویلیو نه پاتې کېږي نو امید دی چې تاسو به د دوی سره ملاتړي کوئ او دغه قاتلانو له سنګینه سزا ورکړي الله دې زموږ د ټولو پښتنو په حال رحم وکړي او الله دې زموږ د معاشرې نه دا جهالت دا تورې تیرې ختمې کړي